یو زنانه ده د نبی علیه السلام سره ډېره مینه ده. هغه وخت چې نبی علیه السلام لا ژوندی دی او دا ښځه هم ژوندی ده. د دغې زنانه پلار په جهاد کې شهید شو. دا زنانه چې وه د دغې پلار چې و نو هغه جهاد ته تللی او د نبي علیه السلام سره شهید شوی. وروڼه یې ورسره تلي وروڼه یې ورسره هم شهیدان شوي. بچي ورسره تلي د خپل تنه چې پیدا و بچي اولاد هغه ورسره جهاد ته تلي هغه هم شهیدان شوي. دا جنګ احد کې ښه زنانه رااله دا تپوس نه کوي چې پلار مې ژوندی دی که نه، پلار مې شهید شوی دی که ژوندی دی، وروڼه مې شهیدان شوي دي که ژوندي دي، او بچي مې شهیدان شوي دي که ژوندي دي. چې څنګه رااله نو ډایرکټ څه وایي ما فعل رسول الله صلی الله علیه وسلم. ډایرکټ د نبی علیه السلام تپوس کوم وي د نبی علیه السلام څه شوي دي، څه شهید شوی دی که ژوندی دی. صحابو ته څه وایي قالوا خیرا هو بحمد الله کما تحبینا قالت ارنی حتی انظر الیه. صحابو ته جواب کې څه وایي نبی علیہ السلام گوره بالکل بچ دے سنگ چستا سوچ دے سنگ چتا خبره کستا سن خوخ دا آغا سی دے نبی علیہ السلام دا تپوس نکی دا پلار گوره خواه لارے و سرم جہاد نتلے و جنگی احد دے بچیم تلی دی روڑا ام تلی دا غی تپوس نکی. لیکن دا نبی علیہ السلام تپوس کی و صحابو ته وی نبی علیه السلام ژوندی دی نه دی شهید شوی. دا زنانه ورته څه وایي فلما رأته قالت كل مصیبة بعدک جلل. چې نبی علیه السلام ژوندی دی نو څه بیا زمونږ د هېڅ غم نشته دی. د نبی علیه السلام چې هغه ژوندی دی نو د هغې نه وروسته زمونږ د څه غم پاتې نه دی. د دې نه وروسته به ټول غمونه ختم شي. خو چې نبي علیه السلام شهید شوی وی نو دا به زمونږ دپاره چې دی نو ډېر غم ټیم شته که 10 منټه راپاسه دی هلکه زما ماری مه خراب نور زور نه کوي. نو زنانه څه وه زنانه دومره قرباني ورکړه چې څه یې وکړو خپل پلار یې د ځان نه هېر کړو، خپل اولاد یې د ځان نه هېر کړو، خپل وروڼه یې د ځان نه هېر کړو او د نبي علیه السلام تپوس